دا خبر کوم چې حدثنا بنوایي منګه تاسو به شروع کړی دا نو پرون ماته زما یو شاګرد دی عبارت ویو هغه حدثنا اسکول ورجی نه کوي نو ما ورته جناب بچی دې بنوایي حدثنا وایي حدثنا ماضي سیګرا او نه د مقول سیګرا بیان کړی دی منګه تا بیان کړی دی منګه تا زمونږ شیخ او زمونږ استاد دایما او احمد بن اشکاب دار امام بخاری استاد دی د امام بخاری استادان داغه په دې سنه عمره کې دا 1080 استادان دي داغه او یو بل روایت پکې د 1800 استادان موږ څوره استادان نه یو استاد مينو دې کلی په کلی باندې خاریه په خاریه باندې سفرونه کړی بغداد کوفه تا بصره تا شام تا حجاز تا مکه معظمه مدینه منوره تا او خراسان تا دنیا د حدیث په راجمع کولو لیکلو او یادولو پسې دی امام بخاری لټول دا او دای راجمع کړی او دای چې لاک حدیثونه جوړ کړي 3 لاک حدیثونه یې جوړ کړي او دا غینه په بخاری کې دا سرپاس وزر حدیثنا مسند مرفوعی او تمام احادیث په بخاری کې دا د 9000 نه عبارت حدیث حدثنا احمد بن اشکاب دا اشکاب د دې احمد لار دی او دا اشکاب عجمی لفظ دی او چې علمیت پکې کېدی نو بیا دا غیر مستقیم په کسرو تنوین نه راځي او دام چا ویل دي چې دا اشکاب لقب دی او د نوم معمر دی نوم کې لږ اختلاف معمر دی بل نوم یې چا ویل بل نوم یې ویل په هر حال معمر مونږ دا لقب دی نو بیا چې لقب شو نو دا بیا عربي لفظ دی او دا بیا په دې باندې کسرو تنوین چاري کسرت راغلی قال واي احمد حدثنا محمد بن فضيل واي ما ته بیان کړی دی محمد زوید فضيل دا احمد استاد یا محمد زوید فضيل وا روایت کوي عن عمار بن القعقاع روایت کوي د عمار استاد د زوید القعقاع دی او عمار روایت کوي عن ابي زرعه هذا خپل استاد نشي ابو زرعه دی او ابو زرعه روایت کې د خپل استاد صحابي رسولنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دو ابو هريره رضي الله عنه روایت حدیث کې ابو هريره رضي الله تعالى عنه وصحابه کې كثير روایت صحابي ذلا کې كثير روایت او دو بار خبر باندې قال رسول الله نو خلکو ورته وویلې مرګرو یار بس قال رسول الله نو ویل الله بندګانو ولی بدوي زما انصارونه په خپل د کجورو په باغونو کې په ګوډونو باندې او داګې په اصلاح او په خاص تراشي باندې هغه مشهور زما مهاجرونه د مدینه په بازارونو کې باندې سو خرڅول مشهور او ابو هريره په جمعات کې طالب او ایسی نو صرف کی خیٹا با میڈا کا وزا با خوشحال او سیوار دین میں بل کارنو صرف پیغمبر خدا سر گرزا اور سرکینا او جو حدیث تو یا غیا دوا او جو زم رات ہوئی پیغمبر خدا سر مویلی جو مجلس ساز دے پیغمبر خدا حدیث بیانی سوک با خل سادر گئے خور کی چیزرا بیان بس کو مانگے پوری او بے رواری او دے خورلک پوری لاسی کنسی وی ما ظرف خپل صادر گئے خور کو اور رسول اللہ چه بیان ختم کو بیا می راوادی سو پر خپل سینه پوری می بونیو وی د دې نه رستو چې د پیغمبر خدا د مبارک خلینا سشم راوتلی ما نه دی دیو جن یو ځل د جمعې مسکاو یا د خطرناکو خلکو زمانه راغلی نو ویلي وی د پیغمبر خدا نه مې 2 بوجې علم زده کړی 2 بوجې ابو هريره ولا يوم درته خودلې دی او کدا بل مې وخورو وای دا مړی براله پرې اعلان دا ډیر لوی
راوی دې د احادیثو د دومره ډېر حدیثونه د 5000 نه اباو حدیثونه دلته نو دی وایي چې قال وی ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي اکرم صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان كلمتان وكلامنا دي حبيبتان محبوبتان جدا دير محبوبي او خوږي إلى الرحمن مهربان بادشاہ او داسې خوږي کلمې خفيفتان على اللسان شډيري بے وزن دی او سپکی دی او معمولی دی په جواب باندې په ادایګۍ کې اس اشکال او سختی نه راځي ثقيلتان فی الميزان درنی دی په تله کې او دا ترجمه الباب ثقيلتان فی الميزان درنی دی په تله کې د قیامت پر ورځ کومه تله الله دی پای کې بلا ډېری وزنداري هغه کلمې سړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يو سبحان الله وبحمده ده يو سبحان الله ده وبحمده ده او سبحان الله العظيم ده تکرار ده سبحان الله وبحمده ده بارا دا غدوه کوي دا حدیث ده نو زبر دي پر یو لفظ باندې مختصره خبره تاسو کوم کلمتان یو خو ترکیبی لحاظ سره كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان لا خبر مقدم أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مبتدا مؤخرا لا تركيب لحاظ قانون دار چې مبتدا به مخکې وي او خبر به ورسي دلته خبر مقدم کو او مبتدا یې وروسته کو دا چې کله خبر اوږد وي او خبر په ګڼو صفتونو باندې موصوف وي نو قانون داري چې تبا خبر مقدم کې چې دې مبتدا ته د طالبانو او طالبانو شوق پیدا شي دا ویدونکو شوق پیدا شي دا څه قسم خبر دی دا څه قسم مبتدا را روانه ده نو هغې له تشویق او شوق ورکولو دپاره یا به تعاکسو کې مبتدا مخکې راوړل په بار کار دی به وروستو کې او خبر راوړل وروستو په کار دی به مخکې کې دلته دا کار کوي نو کلمتان جمع کلمې ده او د کلمې معنا موږ په ګریمر کې طالبانو ته کوو چې کلمه څه ته ویلې کېږي لغت کې اصل کې زخم ته ویلې کېږي الکلم الجرح معنا او کلمه د دې په اصطلاح کې دا لفظ وضع لمعنى مفرد یو لفظ دی چې د معنا مفرد لپاره وضعي یې ته وایي کلمه شریعت کې کلمه توحید دا کلمه شهادت دا تاسو د شپږ کلمې وایي نو کلمه دې ته وایي چې دلالت کوي په یو معنا باندې او لاندې چې موږ ګورو نو سبحان الله وبحمده هغه کلمه واحده نه ده هغه کلام دی نو بیا هغې معنا دا کوي محدثین شراع چې کله دا کلمتان دي کلامان ځکه ما ترجمه ورته کلامان کړی کلامان دي دا او کلام دې ته وایي چې هغه په دوو نه والا په ګڼو کلمو باندې مشتمل دي ته کلام وایي او دا کلام ته کلمه ویل کېږي او دا پخوا موږ یو کتاب ولیکي چې مدرسو کې وی او اوس بورډونو کې ډېر کتابونه حذف کړي دي هغې ته به یې الفیه ویله د ابن عقیل یو ځای کې ویلي دي چې کلمة قد يراد به الأعم کله کله کلمه باندې عام د دې نه مراد یعنې کلام دې نه مراد دا هغه ځای دی لکه موږ وایو کلمه شهادت حالکې کلمه شهادت دی کلام شهادت کلمه طیبه هغه هم مرکب دی نو داسې د کلمې اطلاق په کلام باندې په کلام عربي کې کېږي او دا شایع زائد دی دا موصوف شو حبيبتان إلى الرحمن صفة أول نو حبيبتان لا تسمية لا حبيبة لا تسمية لا حبيبة أو دا حبيبة بمعنى دا محبوبة سرد نو معنى دا شوا دا كلمة مهربان بادشاہ تگران دا معنى دا دا دی ویون کے ورطگران دے دی ویون
دا زده کوي تر ټولو ته وایم د دې کومې کلمې چې رسو زویم د دې ویونکي الله ته ګران دي نو موږ او تاسو زنانه او نارینه یو واړه به الله تعالی ګرانېږو خوږېږو به چې موږ د دې ورد کوو هر وخت دا کلمې موږ هر وخت وایو چې فرصت راته معلومېږي نو سبحان الله وبحمده سبحان الله پر دې پیدا به درته وروسته ښیم څومره لویه پیدا راپدې د دې وجې نه محبوبتانې دا قانون دی چې دا حبیب فعیل الوزن دی په دې کې مذکر او مؤنث برابر او اصل تذکیر دی نو امام بخاری دلته ولې کې راوړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې راوړی دا نو مذکر او مؤنث په دې کې برابر دی دا تکلیف ولې کړی دی نو د هغې دپاره دا خبره ده چې په فعیل وزن کې دا لازمه نه ده دا فرض او واجب نه ده چې دا دواړه برابر او کوي نو په مفرد کې وایي په تسنیه او په جمع کې نه ده دا معنا ده نو معنا دا شوه چې دا کلمې محبوبې دي مهربان بادشاه ده د دې کلمو ویونکې زنانه یو که نارینه مشر کشي الله ته خوب دې نږدې دي او نور پکې ډېرې الی الرحمن مهربان بادشاه ته ګران دا الله یو کم سل نومونه دي د ترمذي په حدیث کې راغلي دي چا چې یاد کو او دې په مقتضای عمل په جنت ته الله په هغه ټولو نومونو کې د رحمان لفظ په حدیث کې راوړو نور یې پرېښوده دا ولې دې کې اشاره ده په دې حدیث کې وسعت او کلاوالي د رحمت الله ته چې دا الله مهربان ذات رحمت په بندګانو باندې بې اندازې دی او بسیاره دی ځکه د رحمان لفظ دلته راوړی او دا یې باندې خدا څه پوهېږي چې دا وزن پرې برابر وزن او خفیفتان علی اللسان دا دواړه کلمې دا آسانی دي په ژبه باندې خفیفتان جمع د خفیفتون ده او خفیف معمولی ته وایي آسان ته وایي آسان دلته په معنا د سهله ته وایي یعنې آسان او د هغې د آسانوالي وجه دا ده تاسو په دې کلمو ته وګورئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې د ادایګي ډېره لنډه ده بس په یو سا باندې به روم یو لس ځله ووایي دونه آسان دي دا جریان یې پرې ژبه باندې آسان دی په دې کې هغه حروف نه دي راغلي چې تاسو په تجوید کې زده کړي دي چې په کومو حروفو باندې ژبه جټکه کېږي ژبه پرې رابندېږي دا ژبه د تعلق سره بندېږي هغه په دې کې نشته په دې سبحان الله وبحمده سبحان الله نو جریان یې په ژبه آسان دی او قلت حروف یې کم دي حروف یې هم کم دي نو په دې معنا باندې خفیفتان علی اللسان آسان دي په ژبه باندې په یو ساعت کې په سلګونو ځله ویلی شي یو ګنټه که ورته کېناستې نو زر ځله به دې ویلي نو دا خفیفتان علی اللسان او ثقیلتان قانون دا دی چې کوم شي وزن کمی نو د هغې هغه اجر او ثواب هم کمی نو سوال پیدا شو چې دا کلمې خفیفې دي دا خو به بیا په میزان کې به هم سپکې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو جوامع الکلمو بله خدای پاک ورکړي هغه په خبرو کې فرق نه راځي وی فرمایل ثقیلتان فی المیزان دا به درنې وي په تله کې کله چې الله تول کوي نو دا کلمو وزن به هلته ما او تا ته هلته پته ولګي چې دا څومره درنې دي دا څومره وزنداري دي په دې وجه ورته ویلي او دا په بخاري کې موږ شاګردانو طالبانو او طالباتو ته دا خبره کوو چې کوم ترجمه الباب امام بخاري کېږي نو په حدیث کې به ته ګوته په یو ټکي دی چې دا راګې څه برابر دی هغې ته موږ ترجمه الباب وایو نو ترجمه الباب دلته کوم ځای کې دی نو ثقیلتان فی المیزان دا به په قیامت پورې شي ټول کېږي دا کلمې به پای کې انتهایي درنې وي انتهایي درنې اوس دا خبره ده دی یو د دې په دای کې یو خبره چا کړې ده هغه خبره دا کړې ده
چې دا څه وجه ده چې دا ګناه دا خفیفه ده او دا نیکي سخیفه ده. د دې څه وجه ده؟ د دې وجه دا کېدی شي چې د بدۍ خوږوالی په لاس دی. ولې چې سړی غلا کي څونه خوند دی، چې زنا کي څونه خوند دی، دا په پردي باغ کې ورشو دا میوې کې راشوکې په غلا باندې دا څونه خوند دی. او چې پردی جیب سړی څه وایي خوند کوي که نو د دې دا خوند په لاس باندې دی. او د دې هغه مرارت او تریخوالی چې هغه به الله عذاب ورکوي، هغه ادار دی، هغه قرض دی. او د نیکۍ هغه تریخوالی په لاس دی چې ته به اوس اودس پکې یخني به او بیا به راځي او سجدې به لګې او قیام به کوې او یا د خپل جیب نه پیسې روباسي او د الله په لار کې ورکوې او شیطان درته وایي چې بیا به سبا رسکې که دا پرې مدرسه کې دې 2 روپۍ ورکړي نو بیا به سبا رسکې. دا که ته فقیر او مسکین له ډوډۍ ورکړي نو به سبا رسکې. نو د دې د نیکۍ تریخوالی دا په لاس دی او خوږوالی ادار دی. یا علما وایي د بدۍ دا سپکوالی دا په دې باندې برانګېخته دی چې په بدو باندې ور حمله کړي او د نیکو دا ثقل دی دا د دې نه کمزوری نه کړي چې ته نیکۍ پرېږدې او نیکۍ جاري نه د دنیا ته به نه ګورې ورځه پې او ستړی شو خیر دی جنت کې به پوره دمه د الله تعالی دی. ځکه وایي ثقیلتان فی المیزان رڼې به دا دواړه کلمې او دا دواړه کلامونه په طول کې چې کله د قیامت په ورځ باندې الله ټول کوي دا به هلته تاسو ته دې پته ولګي. د دې وجې نه دې ذکر به ډېر کوئ، ډېر به دې ذکر کوئ. یو حدیث کې راغلي دي دونه الفاظ راغلي دي چې سبحان الله وبحمده بس بل حدیث په دې مضمون باندې راوي ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې سبحان الله وبحمده او بیا پیغمبر خدا فرمایي چې سبحان الله وبحمده دا دوه کلمې دا چې چا په ورځ کې 100 کرته وکړي تاسو له پرې وظیفه درکو اجازت ته لري درکو دا برنن زنانه او نارینه مشران او خوشحال ټول به وایي چې دا ثواب راته ملو چې ثواب او ثواب دا چې چا 100 کرته د ورځې وویلي نو الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي، صغائر ټول ګناهونه به الله معاف کړي. اگر که دا ګناهونه د سمندر د زړ په اساس باندې وي دا د حدیث لپاره د دې وجې نه دې حدیث کې لوی فضیلت دی. او بیا علما او شارحین د بخاري وایي چې کله د دې لږو الفاظو دونه لوی ثواب دی. په دې خو تاسو پوهېږئ که وایي څومره چې په شربت کې ګوړ او چیني اچوي نو خوږې دي نو څومره چې الفاظ ډېرېږي نو دومره به ثواب هم ډېرېږي. نو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دی نو بیا به دې لاسونه ګناهونه مات او څومره درجات به دې عالي کېږي او څومره درجات به دې کېږي. د دې وجې نه عزتمندو ثقیلتان دي او دا خبره چې موږ کوو چې دا په وزن کې ډېرې درنې دي نو دا اوس دې باندې لږه غوندې مختصره خبره ما دا کوله چې نبی علیه السلام په یو حدیث کې فرمایلي دي چې دا وزن غوندې برابرول دا سجدې ته موږ وایو په علمي ژبه کې سجده دا سجده داسې برابرول دا یو نښمنه راغلې ده او دلته خو سجده برابر ده کلمتان حبیبتان الی الرحمن حبیبتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دا ټول مسجعه دي. امام بخاری رحمت الله علیه دا دلته ذکر کړي دي او دې فتح الباری او عیني دا خبره کړې ده چې کتاب الدعوات کې موږ دا خبره کړې چې هغه سجا ممنوع ده کوم چې دا کاهنان نه دا تاسو کله ښځه پیدا کېږي او کله ښه سړی پیدا کېږي کله خاپیردار پیدا کېږي موږ تاسو ورځي نو هغه تاسو چې کېني که نه هلوی دروغجن نو داسې قول رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مقفال بعض وایي د دغې کاهنانو چې هغې ته شیطانان خبرې راوړي او خلک ځینې هغې نه معلومات کوي
دا آغا کاهنانو سجع ممنوع ہے او کما سجع چی بی تکلف ہوئی اگر پار دا تکلف نکے او بسلیقی دا انسان چی کما سلیقہ را باغی بانی بی دا سوچو پی کرنا ستا کلام مقفا رازی نو اس بلی داگی نمنع نشت یعنی سجع ممنوع مشترے او سجع جائز مشترے حسان سے کلے داغا اشعار پورا تقوی بنا دا حدیث الفاظ داری سبحان اللہ و بحمدی سبحانا دا مصدر دے یسبح سبحانا بلکہ دیتا چاہ علم للتسبیح ہوں گے دا علم دی تسبیح پاک اگر چی پاکی سوال پیدا کی کہ یو طرف تتوے کہ سبحانا منصوب دے او لازم الاضافت دے او بل طرف توے دا چی کم دینو علم دے دا خدوارا دیکھو دے وینا دا کا علم للتسبیح نزدر تویم چی اول بے منکر کی نو بے علم ساز دی وجہ داشوا او معنی سبحان صدا تنزیح اللہ من کل سوء دا اللہ پاکی بیان اول دا ہاری کمائنا دا اللہ پاکی بیان اول نو سبحان اللہ معنی دادا کہ سو پاکی بیان اول دا اللہ سبحت اللہ سبحان اللہ سبحت سبحانا نسبحت اللہ جو پاکی بیانوم دا اللہ پاکی بیانول دائی مانا دا دیتا اخبر عاملی ناسی با پروت دے یا کا سبحتو دی اور دی مانا دا دا چھ اللہ دا تمام نقائصو نفات دا عقائد کو دی کتابون کی دا خبر منگا ذکر دا چھ دا اللہ صفات وقت یو صفات جلال دی او یو صفات اکرام دی یعنی باغا علمی جو باقی صفات وجودیہ و صفات عدمیہ کیا ہی ترجمہ صفات عدمیہ دی دوئی لکہ منگوائی لا اللہ چلے لا شریک لہو دے ولا مثال لہو دے ولا مثل لہو دے دا صفات عدمیہ دی یعنی دا صفات جلال دی او یو دا اللہ صفات وجودیہ دی یعنی صفات اکرام دی لکہ علم او قدرت علم دا اللہ دا صفت وجودی دے او قدرت دا صفت وجودی دے او دا صفات اکرام ہوں دی او قانون دا دے کہ تبا اول دا پفا زمانگ طبیبانو او دا پفانی طب دا ڈاکٹرانو دا اصولو چھ اول بے سریل جلاب ورد متخلی بے اوکڑا دنی پالتو پریخیب لکہ دیر پالتو شئی نے جمع کی دی بیکارا ادھا آغا نمرزونو جڑی آگا وفانو طبیبانو با اغیل با جاڑ ورد باقی بان با اسحالو شو پھر با پاکا شولا پس تا اغیل بے دوا شو دوا ورکلا اور دوئی بے ورکلا با شروع ساڑے برو شو اس وقت ڈاکران دا سٹر کا پڑا کسری دا علاج ہے دلی وجنہ فن نکا علاج نو دا دلتا سبحان اللہ و دی کی اشارہ دا صفات و عدمی او دا اللہ دا او دا بحمدی ہی کے اشارہ دا صفات و اکرام او صفات و وجودی او دا اللہ تعالیٰ دا او بیا دا سبحان اللہ خدان لا جملہ شوا نو یا حالیه ده نو دا بحمده دا بیا د دغه مخکې حال جواب یا دا سدا چې دا وو عاطفه ده نو سبحان الله ځان له مستقله جمله ده او بحمده ځان له جمله مستقله دا جمله مستقله او حمد هغه په طالبان ته او طالبان ته پرې غریبان کې ویل چې په لغت کې دا سجودان توای ستودن دا چا صفتونه کول او په اصطلاح کې دا الثناء بالجمیل
अला जिहत ताज़ीम व तबजील दाई इस्तिलाही माना और दी वजह ज़मान का उस्ताद और खूब पैगंबर को मुहम्मद और दा मुहम्मद सीगद मफऊल दा हम्मद युहम्मिल तहमीदन दा मुहम्मद माना दर्जी ज़मान का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा ज़ात जगह काबिल दे दो आला सिफतु और इधर मुकाबले के मुज़म्मम राजी आगा ज़ात ची काबिल दे दो बदु सिफतु दावा जवाजी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम कमा अज़मा की लार दावत का रो शुरू करे पैगंबरी ने वो मिलाओ जो सादिकुल अमीन व तखार अमानतुन व सरकत इंतहाई रासबाज और मुश्किल व तखार हुआ है वो जिक्र दावत का शुरू को कतवे चिज़ा मात आरसों के सलाम की आरसों के मारे का शर्त अकेली वल्लाह करे कि का हक दे रहो और का हक दे रहे हो कल बड़ी बेवकूफ़ानी कर दे हक त्राखरी त्राखो कल तकरीर को मर के बोलो कि तो पर इलाका के को मुझे उम्र करे मुझे कल के पगे खबर ही का होता है जब तो खोगी तो राठो ने कही तो शिकरा के को ये कोई के दा किस्म खबरा समझे हाँ मुहम्मद अब हमद इस्तिलाही माना में कौला नो माविल कि मुहम्मद नबी अलैहिस्सलाम नूम बिया दी के को मुज़म्मा लेकिन ताज़ुर के खलक नमूना बदले तरे कामती दीन के बारकार के तदा अल्लाह दीन की कमा नजरिए पाकिस्तान दा दागे दे पारा को सिद्ध के दिल सरकार के खलक स्ताफीर बस राखा गयो दस खलक पे राखा गयो कासी तब आगे तो बोल रहा था जन्नत की पाए आजाद जन्नत के कदार में गई आग खलक ममता इकामत दीन के बड़ी मत अब हर कुल कुटिला कुटिया को भेजे हर कुल कुटिला में पत्ते बुझीब की और कल जब पाकिस्तान की किस्मत उरस पिंजे काल के राशि लुदीर जेब अगर उगा शिवर चाले वर्गी कि सो के कामती दीन के जिबिले वरना लदीन नानूर खरीज नो अंग्रेजान वफादार अंग्रेजी निजाम वफादार क्या टूट होता बजना तमकी की अल्लाह ला हुजनती दी यदि वजना ला उमर रजी अल्लाह अन्हु का दरबार की और सड़े पेश और गला की मुलविस गलाई नो अलग कदा सोक पे जने नो खत कल मंगे नहीं पीजे जो कस मजलिस करा पासे जिसे पे जन्म ले खसड़े वैसन द खसड़े मामला दे और सरागरी दा चरदा गावंडी तो दे और सरागरे रे संग खसड़े रे ये जी बस खसड़े हा हा और इस पुशुमा दा जब जुमात के वलाड़ो बमानजबानी और दादा सिरी सिकड़ी रासटी को करे और असर द सिरे से खोजई और तजा दा जकवर त खसड़े वो खुदे मेरे कसमी कभी आप परी पटको बांधी या परी गठो गठो लस्तून बांधी और या परी प्लेन लमन बांधी समाधान है वल्लाह कि सो पूरी मंगा आगा लार नहीं खपला कड़ी कम जो मोहम्मद मुस्तफा खपला कड़ी वा पर दी खपला वल खपले न बात वल्लाह का वल मंगा लगे जो कम खलक मंग दिन वाड़ो कम खलक की दिन वाड़ी मंग अगबत नाम और कम खलक की दिन दुश्मनान दी तो कुरान दुश्मनान दी तो इस्लाम दुश्मनान दी तो पैगंबर खुदा दुश्मनान दी दादा पैगंबर कंजलमार पर पाकिस्तान की यूरोप अमेरिका का छाव ले गए अमेरिका यूरोप अगीरे वाडू ना वर्क वही कोरोना रागरे दा कोरोना बने राजी कि काफिर बाने को खुद राजी वो मुनाफिक हम न प्रीति लेकिन आ मुनाफिक तो कि काफिर आलाइकार पाकिस्तान की जो बदवा व्याकार की तो शरीयत निज़ाम राना के तो बुखारी और कुरान निज़ाम राना के दा खलक दागे पलाट कर काओ और ज़वेम दा नाम निहाद मुलियान दा बिदतियान मुलियान दा रटूर न लुई रकावट इस्लाम पलाट अब अके गई मो परी बात
چې خپلو شاګردان ته په جیبونو کې پتویږ دي چې وځه دې معاشرې ته اول دې دا پلار کافر که چې چا راجګلې دې مدرسې ته دا مور دې کافره کا او بیا یې د کلي مولا کا چې بس دغه یو بوت په دنیا کې دی یو بوت دغه بوت دومبارې زما باره خیال کوئ و یاره دا خو ډېر ښه مولوي صاحب دی لکه له علماو صفت کوم یقینا یې کوم خو دا دی چې زموږ د علماو سوری پرې نشته د دیوبند سوری الله یې کوي ما باندې د اسلام سوری دی زه د مولانا مودودي سوري نه لاندې ما باندې د اسلام سوری شته که نه مولانا مودودي ته که زه ښه وایم نو هغه زما نه هزارها ځله ډېر خدمت د دین کړی او په اخلاص یې کړی 18 घंटे به شپه ورځ لګوه 18 زمونږ استاد به شام چې لاړ شه او خیرات وکړې ورته رکي کېږه داسې و 18 घंटे به د شریعت اسلام لپاره کار بیا هلته کوچې راپاسي دونه وړکې لا پټۍ ونه نه ورځي والله کرک بسم الله ترجمه هم د چا مه هغه هم پته خبره مې تاسو ادا کولی عزتمند چې موږ د جماعت اسلامي په مدرسو کې موږ د مولانا مودودي صفت چاته نه کوو موږ د جماعت اسلامي صفت چاته نه کوو موږ قرآن او حدیث خلکو ته ښایو دا بله خبره چې جماعت اسلامي سره سوا د قرآن او حدیث نه بله لار موږ د دې مدرسو کې دي دیوبندیانو مدرسو کې ما ټول سبق ویلی کوړي کې ویلی مردان کې ویلی په چارسده کې مې ویلی په تنګي کې مې ویلی ټول د دوی په مدرسو کې ویلی هغه زمانه کې دوی داسې نه وو دونه سیاسان شوي نه وو دا اوس چې کوم د دوی نوی لیډر راغلی دی دا خالص سیاسیان دي او په د علم په جامه دي او څوک چې د دوی ګوري چې په علم کې رانه دی مخکې کېږي د شریعت په قاعده کې رانه مخکې کېږي هغه بدلوي دا خبرې به هم موږ باندې جماعت اسلامي د طرفه د مشرانو پابندي ده خو کله کله موږ داسې وپړسئ او دا افسوس راشي دې ووایي داسې دي دا موږ سره ولې نه نو خبره مې تاسو ته راکوله عزتمندو چې دا کلمات به وایئ او د ورځې به یې 100 ځله وایئ که دا چاته وخت کم و نو سبحان الله وبحمده فقط 100 ځله او که وخت در سره ډېر و نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم مجموعه 100 ځله ووایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د دې انسان ګناه د سمندر د زګونو په انداز باندې الله رب العزت به دغه ټول رقم وایي ډېره اسانه خبره ده خو دا کلمات به وایئ او دا وظیفه مې درله درکړله او دا به ورسره وایئ په کتاب الدعوات کې امام بخاري یو بله دوا ذکر کړې ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا یو دعا کتاب الدعوات کې امام بخاري ذکر کړې ده او چې دا دعا دا ته د سار د مخې نه ووې نو داسې شوه لکه تا چې 10 کسان د بنو اسماعیل غلامان ازاد بنو اسماعیل د پیغمبر خدا قبیله ده که نه لکه 10 غلامان چې سړی ازاد او 100 نیکۍ په عملنامه کې ولیکلی شي او 100 بدۍ کټ کړی شي دا ګورې هغه دا خوب نه دی او نه پلاني مولوي صاحب ویلي ده د رسول الله خبره مې وکړه نو موږ د ډېرو ثوابونو وهابونو نه یو قاعده لکه دا په کوم حدیث کې ډېر ثوابونه دا اکثر موضوعي حدیث یا ضعیف حدیث خدا البخاري حدیث سے کتاب الدعوات کې چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سونه ثواب دې لکه لس بیان سره ځای سونه ثواب دې سل نیکۍ په عمل نامه کې ولیکل شي څومره ثواب دې لس بدۍ سل بدۍ د عمل نامې لیکل شي دا به وایي که نه زنانه ورته ووایم نارینه ورته ووایم د خپلو طالباتو او د ادبي چې کومې عالمان مثال د جدي ته ووایم چې دا مثبت کوئ او دې مفتي صاحب کومې خبرې ضروري وي هغه وکړئ زه یوه خبره کوم دې خاص د طالباتو ته کوم چې دا کومې زمونږ بچیانې عالمانې شي نو بخاري وویله دا به اوس د معشرې ته وځي نو موږ دې ته وایو چې تاسو دې یو مجسم اسلام یی
او د قرآن او سنت کم تعلیم کړی تاسو د دې تاسو یو مجسمه ساده شئ د عامو جنکو په شان به تاسو نه یئ د عامو زنانو په شان به نه یئ چې کوم ځای کې مړی ژوندی خادي وي خلک راجمع شوي پاسئ او پای کې د قرآن د یو آیات ترجمه او تاسو چې خپل استاد شیخ کوم حدیثونه د بخاري ویلي د ترمذي ویلي د ابو داود ویلي د مسلم شریف ویلي دا یو حدیث هلته واوروئ ډېر لوی اجر به ستاسو او د دې په نتیجه کې به انشاءالله پاکستان کې اسلامي نظام راشي او اقامت دین به وشي انشاءالله موږ په دې نتیجه پوه شوي یو چې مدرسې واحده لار ده په پاکستان کې د شریعت د بالادستۍ لپاره ځکه خو د کافرانو او د منافقانو نظر په مدرسو دی چې څومره مدرسې خرابولی شي څومره مدرسې ورانولی شي یو زمانه کې به زه دوبۍ ته تلمه لکه ستاسو دا محتمم صاحب چې ځي ډېر قدر و قیمت به د عربو زموږ قوم ته به ډېر امدادونه کول خو چې امریکي او یهودو ورته سازش وکړو چې دې مدرسو نه خو په دنیا کې هغوی پوه یو چې شریعت به بالادستي به راځي او په دې کې به دغه شیخانو امارتونه هم ختمېږي اسلامي جمهوریت به راځي په دې وجې نه هغې داسې کړي چې اوس مدرسې له پیسې غواړي زموږ په پاکستان کې خدای باندې یقین وکړئ چې داسې مونځګزار خلک چې پنځه وخته په جمع کې لمونځ کوي حجونه یې کړي دي عمرې کوي او ښایسته ښایسته ګیري او مجسم مشران سپین دي او چې ټول مسل خبرو ته دی د میډیا داسې زهر خوارې کړي دي د بېدینه میډیا د مدرسو خلاف د علماو خلاف د طالبانو خلاف چې دا بالکل خلک دې ډاړو تیار نه دي خو زه د دې باوجود وایم زموږ دا متوسط طبقه د مسلمانانو دا غریبانان خلک الله دې په دې رحمتونه نازل د دغې په ځای باندې هغوی د خپل وس مطابق چې روپۍ ورکولو ستونزه دوه راکړي خپل کور کې ځان باندې تکلیف تېروي خو مدرسه خپله نه خرابوي زما دا دې علاقې دې ملګرو ته مې دا پاس دی ستاسو دا ډېر آباد علاقه ده دې کې ستاسو فصلونه کېږي دا مولانا صاحب تاسو یې نه موږ درته دعا کوو دا موږ یو کشر دی دا او ده چې کوم محنت او کوم کوشش وکړو او د ده پرې محنت او کوشش کې الله څومره خیر او برکت واچو دا د اخلاص وجه وه ده سره به تاسو تعاون کوو دې مدرسې په چلولو کې په فصل کې وله باقاعده زکات په مدرسو باندې کېږي بلکل او دې نه علاوه چې تاسو د پیسو زکات وباسئ نو دا ستاسو لپاره یو ډېر لوی اجر دی او یو صدقه جاریه ده چې دا تاسو دا زکات په دې کې غریبانانو له هم ورکوئ خو په دې مدرسو کې عام طور زموږ د غریبانانو بچو ته څه وکړو د دې وجې نه که مدرسې ورانې شي نو دین به زموږ وران شي موږ به دین پلوږېږي د دې وجې نه د مدرسو د آبادولو کوشش وکوئ دا ستاسو مدرسه ده په تاسو باندې دا فرض دي لازم دي د دې تعاون امداد وکړئ لوی امداد د دې دا دی چې مولانا ته اول تاسو خپل بچي ورکړئ او دویم نمبر امداد دا دی چې مالي تعاون وکړئ دا یو څو خبرې ما تاسو ته وکړې او خاص کر راکم طالبات چې مدرسې نه فارغېږي او تاسو یو ښه کارکردګي په خپله علاقه کې په خپل کلي کې یي نو زما دا امید دی چې دې مدرسې به ډېره نیکنامي وشي ستاسو استادانو او د محتمم صاحب به یو ډېر نیکنامي وشي او الله به تاسو په علم کې برکت واچوي تاسو به خپلو پلارانو ته او خپلو رشته دارو ته هم دا وایي چې ما په یو مدرسه کې دا قرآن او حدیث زده کړه زه یې استاد ته وایم دا هغه مدرسه ستاسو دی لکه تا چې کوم دی محتاج ده هغې له بچي ولېږئ او هغې له چې کوم دی مالي تعاون وکوي دا یو څو خبرې مې د بخاري د دې حدیث او د ترجمة الباب باره کې وکړې عزتمندو زه د الله دربار کې سوال کوم چې دې مدرسې له بلکې څومره تحقیقي مدرسې دي ټول دې الله تعالی د هغې حاجتونو سرته ورسوي او الله رب العزت دې دې کې کم کمی دی الله د غیب الخزانونه پوره کړي په دې دې الله تعالی د دین کارکنان پیدا کی د دین کارکنان پیدا کی او اقامت دین لپاره یې دین الله تعالی لار کلاو کی والله زموږ استاد په ټول ناراضي شي او خاتمه دې الله زموږ ټول ایمان کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه